بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو په نننۍ ویلا کې به خبره اترې کوو د ضلعي انتظامي لخوا د تجاوزاتو په ضد باندې اپریشن همدغه شانتې نن د چارسدې په ګړي خمیدول کې ضلعي انتظامیه د لوی مشینرو سره راغله او اپریشن یې وکړو خو دغه اپریشن یو شمېر سوالونه پرېښي دي د دغه اپریشن چې چا شکایت کړی دی درخواستونه یې ورکړي دي ضلعي انتظامي او محکمه ټیمې په هغې باندې اکشن اخیستی دی دوه درې دوکانونو ته نوټس یې ورکړي دي چې تاسو د دوکانونو د مخې نه دا هر څه لرې کړئ هغوی ورته ښه کړي دي انکار یې ورته نه دی کړی چې موږ لږه موقع راکړه بالکل به یې لرې کړو نن انتظامیه راغله او انتظامیه چې څنګه راغله نو نه صبر نه خبره بالکل داسې اوچه بدماشي او چې څنګه یو دکان ته اړم کړی د ډوډو دکان دی نو هغې کې هغه مزدورانو چې کم کار کوو نو هغه دومره په شش و پنج کې راغلي دي یریدلي دي چې هغه سلنډر لګېدلی او یکدم پکې دا یو چې کوم دی نو مخ سوځېدلی دی او کوم ځای کې چې هغه دکان دی نه دکان کې ستن ده او دغه ځای د دغه دکاندار انتقال هم دی چونکې ګړي خمیدګل دا د میاګانو ملکیت دی خو چېرې میاګان غواړي چې دغه لار زه بندوم یا په دغه لار کې زه ګیټ لګوم نو هم لګولی شي ځکه چې انتقال د هغوی سره دی خو زه یو لار جوړه ده ډېر وخت نه پرې خلک ځي راځي تجاوزات هم پکې ډېر شوي دا نه ده چې څوک پکې بار راوتلي څوک پکې دننه تللي دي داسې عجیبه عجیبه څه ځای کې ډېر ځای دی څه ځای کې لږ ځای دی نو آبادي پکې داسې بیتولې بیتولې په مین روډ باندې شوې ده خو دغه ځای کې چې کوم دوکانونه روان شو بس روان شو بیا ضلعي انتظامي ته دغلته خلک وایي چې یاره تاسو لږ دننه لاړ شئ محلې ته او محله کې چې کوم دی نو هم روان کې دا زموږ دا چې روان کړل ضلعي انتظامي محکمه ټیمې او ایسي چې کوم دی نو هغوی بس سوچ نه دی کړی هغوی وایي چې راځه راغلي دي ځای په ځای د کوم کورونو مخې ته چې ډیپې لګېدلې وي هغې لرې کړي دي او بیا دې سر ته پکې راوتلي دلته کې بیا څه خلکو چې کوم دی نو رد عمل ښودو چې نه د نوټس راکړی دی نه توره ګناه نه سپینه ګناه زموږ په خپل ځای خاطه کې یو څیز دی او تا ورته مشینري ولګوله او هغه تروانۍ نو په هغې کې ډېر تاوتریخوالی تکرار وشو او بیا ضلعي انتظامیه او محکمه ټیمې دغه مشران د دغه ځای نه لاړل او د عوامو مخې ته چې کوم دی نو هغوی خپل دباو برداشت نه کړو خو بهرحال چې کوم ډیپې یې لرې کړې نو هغه ګن چې کوم دی نو هغه اوس هم په دغه لارو کې پروت دی خلکو ته یو نقصان هم ورکړ چې بغیر نوټسه او په دې لار باندې داسې ګاډي چلیږي نه خو چې کوم ګن ته هغه کړو پکار چې هغې صفایي هم کړي د نالو نه چې ته ګن روباسې او د نالۍ په غاړه پراتې وي نو بیا به نالۍ ته ورپروځي نه نو دې وخت کې اگر چې چارسدې ته کوم ټیمو راغلی دی نو ټول خلک یې صفتونه کوي ډېر د کار سړی دی هغه په صفایۍ باندې ډېر توجه ورکوي چې یاره صفایي وکړو خو دلته کې چې دا کوم اپریشن وشو نو دې اپریشن کې یو بل ته خلک مورچه کړل یو په یو دعوه بل په بل دعوه چې تا په ما شکایت کړې تا په ما شکایت کړې تا زه دې ته نو انتظامي یو شخړه شانتې پرېښودله اوس زما خواست دی زه چې څه وینم انتظامیه دې راشي تا ته چا درخواست کړی شکایت ته کړی چونکې تاسو په خپله پس نظر ساتئ نه چارسده کې غټې غټې بریکرې غټې غټې ډیپې په نور ځینو کې د چارسدې په مین بازار کې فوټپاتونه باندې قبضې د هغې ته پاملرنه نشته دا دلته کې چې راغلو نو دا په بنیتۍ باندې او دلته کې 80% چې کوم دی نو پی ټي آی والا دي او پی ټي آی والا په خپلو کې واچول نو یو بل ته مورچه شوي دي نو په کار دا چې د دوی ترمنځه دا روغ وکړي دوی خپلو کې کښېنې یو لویه مسله دې دغه پیدا کړله نقصان دې هم ورکړه زه په دې موقع دا خبرې کوم صوبایي حکومت او بیروکراټ د ولس خلاف په دې ټیم کې داسې په جوبند کې راځي نو په کار چې بیا بلا امتیازي یو ځای نه ټارګټ کوي او چې یو ځای ټارګټ کوي نو دا بدنیتي ده او متبادل چې موږ وګورو نو دلته کې دا اوس پټرول ګرانېږي نن ټول ورځ په دې پمپونو باندې یو رش د هر سړي په دې تندي باندې درد دی چې دې ګرانۍ سره به څه کوم کور ته به وړم غوړي به وړم چای به وړم چیني به وړم یو پریشاني ده نفسا نفسي ده حالات چې کوم دی نو دومره سختۍ طرف ته تللي دي چې ولس پریشانه دي نو په داسې حالاتو کې انتظامي له پکار دی چې د قام سره ګزارو کې 8 بجې په ته دکان بندې یوه سی ان جي پمپونه دې ورته بند کړي دي 2 د بجلۍ لوډ شیډنګ دی 3 هر څه ګران دي
هغه پریشانی ده ماشومان والدینو د سکولونو نه راویستل اوس پالني کچه باندې ګراني ده په دې باندې ډېر خلک اپی شو دغه ګرانۍ سره حکومت سره په دې لار روان دي خو دلته کې ډېرو خلکو سره په دوکانونو کې بیټرۍ دي په هغې باندې هغه خپل دوکان د 8 بجو نه 10 پورې چلولی شي اړو بجلي دې ورته مکمل بنده کړه چې هغه څه خرڅ کړي بچو له څه یوسي د ډېرو دوکاندارانو چې کوم دی نو راتونه والا د دې 10 پورې د خرڅ ټیمي داسې عجیبه عجیبه فیصلې کېږي او دا نننی اپریشن چې نو دا د خپلې ډیوټۍ مناسب نه دی شوي دا په بنیتۍ په دغه باندې شوي دي هر ځای کې خبرې کېږي راشه د دې علاقې مشر دی د کلي مشر دی کېنوه هغوی سره خبرې وکړه چې دا ځای ختم کړه دا ځای ختم کړه زه نوټس ته ورکړه نوټس چې چاله ورکړي دی هغوی خپل ځای ښه په طریقه باندې لرې کړه صفی کړه بیا ایم پی ای دی ایم پی ای هغه دې ځای منسټر هم دی هغه چې کوم دی نو په اعتماد کې والا نو د هغه ورکر اوس پکار دی چې د ځان هم تپوس وکړي د قام هم تپوس وکړي او د دغه انتظامي نه هم تپوس وکړي چې ته چا رالېږلې موږ ته کس وښایه چې ته خو زه د دغه ځای په ټارګېټ راغلی دا نور ځینې تا پکې څنګه روان کړل نو هغه وایي به چا ویلي دي نو دلته یو په یو دعوه کوي بل په بل دعوه کوي نو دا یو ډېره لویه مسله را جوړه شوې ده د اختلافات دا ډېر چې په علاقه کې په خلکو کې اختلافات راغلل نور زموږ پښتانو کې خو دا یو مرض شته چې موږ د یو بل خپې راکاږو بل خې ته نه پرېږدو چې یو ښه کېږي بل ښه کېدو ته نه پرېږدو دا مسلې انشاءالله دا بنیتي دا ختمول پکار دي په بهر حال دا نننی اپریشن چې ما کتل دا هم په بنیتۍ باندې مبني انتظامیه نظام سره قام والي او د هغې نه پس دی کار نه چې دا یو داسې د سور فلاخلور کې په سره مرمه کې یو قدم چې کوم دی چې خلک بودي او موږ به چې کوم دی دا څیزونه روان کړو دا که چا بادې دي دا بادې ډېرې زړې دي چې لږ هم دغه شي نو ډېر نقصان کوي ننني اپریشن باندې انشاءالله میدان کې به خبرې اترې کوو الله دې کړي چې د ایران او د ترکیې دا مسله ښه شي حالات ډېر زیات خراب دي باران ته خواست کوو چې په خپلو شاهرتو باندې امیر عملي او بیروکراټو باندې خرچې کمې کړي نه چې صرف ټوله ذمهواري په قام باندې